السلام علیکم. ډونالډ ټرمپ تاسو پیژنئ چې یو پیر الیکشن ګټلی و او اوس دوباره بیا الیکشن ته ولاړ دی. هغه په خپله ریلی کې یو ډېر عجیبه خبره وکړه. هغه وی چې زه 4 کاله چپ ساتلم خو نور زه اوس نه چپ کیږم او د 9/11 چې کومه ډرامه وه هغه ډرامه وه او هغې ډرامې په وجه باندې امریکې په مشرقي وسطه کې او افغانستان کې تباهي وکړه، جنګونه یې وکړو، په میلیونز خلک یې مړه کړه او 9 ټریلیون د امریکې په دې باندې خرچه راله او میلاو څه شو؟ صرف وینې او قتلونه. دا به ډېرو خلکو وي چې 9/11 به امریکې وي چې په موږ حمله وشوه او هغه ډېر د مذاق حمله وه، ځکه چې یو جاز دومره ټوین ټاور غر کوي نو د هغې ټوین ټاور ماهرین چې هغوی هم وي چې د جاز په فیول کې دومره صلاحیت نشته چې دا ټول بیلډینګ وار کړي. یا بیا یو جاز په پینټاګان ورغلی و، یو جاز یو خالی میدان کې غورځېدلی و، خو په هغې کې د خندا کارونه ده او هغوی هم دغسې میډیا کنټرول کړی وه څنګه چې په پاکستان کې نن سبا کنټرول ده چې د عربیانو ویسو او هغوی جازونه غوا کړه او په دې ورکړه او د مصر یو کس چې و د هغه پاسپورټ د جاز نه راغورځېدلی و په روډ پروت و نو کاغذ پاسپورټ نو سوځېدلی او پوره ټوین ټاور سوځېدلی و. په هغې ورځو کې د امریکې هم څه حقیقت پسند خلک وو او هغوی یو فلم په دې ډاکومنټري جوړه کړې وه، د هغې نوم و لوس چین، بیا په دې جیو چینل باندې چلیدلی و د کوټې سکې په نوم سره او هغوی د دې حملې کې چې کمې غلطیانې وي ټولې خولې وي او دا یې پکې ثابته کړې وه چې دا حمله د بهر نه وه شوې، دا د دننه نه شوې وه، ځکه چې جاز کله بره په ټوین ټاور دغه کېږي او هغوی هغه کیمرو باندې فوکس کړل ډېر نږدې، نو د لاندې نه دماکې ترې رو کېږي او جهاز بره لګېدلی او بیلډینګ په ځای کېني، په هغې کې په زرګونو کسان مړو او بیا یې فوري نیمه ګنټه پس دا دعوه وکړه چې دا حمله اسامه کړې ده او اسامه په افغانستان کې ناست یو بانې جوړه کړه او بیا یې په عراق کې څومره په لکونو خلک مړه کړه، په شام کې، په افغانستان کې لوټي کو. 9 ټریلیون ډالر، دا 9 ټریلیون ډالر کو د امریکې د غریبو ملکونو له ورکړي، زمونږ غونته غریبو له افریقې له د نیمې دنیا نه به پې غربت ختم شوی. خو هغوی دا مقصد نه دی چې دنیا نه دی غربت ختم شي. دا غټې فیکټریانې چې د وسلې دي که نه، دا د امریکې د اختیارمنو خلکو دي او هغوی دپاره جنګ ضروري چې چېرته دنیا کې یو جنګ رواني او د دوی د اسلحې دا فیکټریانې پې چلیږي، نو د هغوی د انساني ژوند سره مقصد نه دی، د خپلې ګټې سره یې مقصد دی او په دغې وجه باندې معذرت کوم دغه ملکونه چې دي خپل د جنگي فیکټریانو چلولو دپاره په جنګ کې یو 2 ملکونه په جګړه کې او په دواړو وسله خرڅوي او اکثر مونږ مسلمانان جذباتیان بې وقوفه په دې خبرو نه پوهیږو چې کله پوه شو نو بیا وروسته مونږ ته پته چې دا خو یو سازش و او په هغې کې تباهي د مسلمان دنیا یا د غریبو ملکونو شوه. نو ډونالډ ټرمپ چې کم خبره کړې وه دا په هغې وخت کې خلکو کړې وه. تاسو چېرته په نیټ باندې سرچ کې لوس چین په نوم سره یو فلم دی، یا د جیو والی بیا اردو کې ترجمه کړې وه چې خلک پې پوه شي، د کوټې سکې په نوم سره. دا وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې په امریکا کومه 9/11 کې حمله شوې وه څومره لوی فراډ و. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي، کومه خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.